ډیورنډ د پوهانو، مورخینو او نظر خواندانو له خولې د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه تاریخي او مستند واقعیتونه، شننې او ارزونې. د سپوږمۍ راډیو ډېرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. د ډیورنډ خپرونې ته ډېر ښه راغلاست. په ننني ډیورنډ بحث کې را سره ډېر قدرمن میلمه ښاغلی زیشان خټک د کوزې پښتونخوا مدني فعال را سره په بحث کې میلمه ده. زموږ بحث به بې له شکه پر دې باندې چې د کرښې د ایجاد هدف د انګریزانو له وخت نه بیا تر اوسه پورې په څه و، ولې دغه کرښه ایجاد شوله، اهداف څه ول، د کوم هدف له لورې نه انګریزانو غوښتل چې دغسې یوه کرغېړنه کرښه د یوه قوم په منځ کې او په د دوی په سینه باندې دغسې یو کرښه را ایجاد کړي. یو بحث. دویم بحث به مو دا وي چې د نوي تحول یا نوی کوم امریکایي نظم چې اعلان شو په نړۍ کې، د دې نظم د اعلان سره سره چې کله دی افغانستان ته په 2001 کال کې راغلل امریکایان، او بالاخره دلته وروسته له سلګونو کلونو څخه غرب مستقیم ډول باندې پوځي حضور پیدا کړ. په سیمه کې څه بدلون راغی؟ د سیمې خلک څه ډول یو بدلون ته آماده ول او غوښتل یې څه؟ د کرښې هغه غاړې ته چې له 2001 کال نه وروسته د امریکایانو په راتګ سره پاکستاني اسټابلیشمنټ کوم پروګرام مخې ته واچول، څه ډول یې دغه سیمه د خپل د کنټرول لاندې راوستله، څه ډول یې اوس دلته اپریشنز وکړل یا عملیات یې ترسره کړل، څومره اقتصادي تاوان د خلکو ته ورسېده، څومره ظلمونه وشول. په دریم قدم کې چې اوس کوم د افغان د پښتون لانګ مارچ په نامه باندې د پښتانه کوم غږ راوچت شوی ده، او دا د مظلومیت غږ ده، دا د خپلو حقونو د غوښتلو غږ ده، او دا د ژوند غږ ده. دا غږ ولې راوچت شو؟ ولې پښتانه بالاخره دغسې یو حالت ته راوستل شول چې دوی په دومره غټ قوت سره د خپل غږ مطرح کړلی شي؟ د پښتانه د غږ مطرح کېدل څومره د پښتانه ویښتابه بحث مطرح کولی شي؟ او بالاخره اوس دغه غږ یا دغه پښتون لانګ مارچ په کوم حالت کې ده؟ په دې باندې به مفصلې خبرې ورسره وکړو. ډېر ښه راغلاست جناب خټک صاحب. ښه راغلاست. ستاسو لومړنۍ خبرې به د مقدمې په توګه باندې، د سریزې په توګه باندې د ډیورنډ د کرغېړنې کرښې په ارتباط باندې څه ولې ایجاد شوله، ولې دغه کرښه د انګریز له خوا نه راوستل شوله، او دا څه غوښتل، د انګریزانو هدف څه و په هغه وخت کې؟ دا یو ډېر اوږد بحث هم دی. دې ته باید موږ تاریخ ته لاړ شو، په دغه باندې ډېرې داسې تفصیلي خبرې وکړو. خو په لنډ وخت کې همدغه ده چې دوی دې لپاره یوه غټه اصطلاح چې کومه استعمالوي، ګریټ گیم چې دوی دلته کې غوښتل چې دی طرف ته زمونږ د پښتنو طرف ته خواته هلته روسیه په هغې وخت کې ډېر غټ طاقت و، نو دغسې دوی په مخه لاړ شي، فارورډ پالیسي چې دوی ورته ویل، نو هغه دوی په مخه وړله. خو پښتون چې و هغه په خپله خاوره مین و، هغه دوی ته مزاحم شو. دوی په هغې وخت کې چې د شرق نه واخله تر غربه پورې چې دوی په سلطنت کې به لمر سترګه نه ډوبېدله، هغې وخت کې چې جرمن یا داسې یو طاقت نو پیدا شوی چې د دوی مخه ونیسي، پښتون دغسې یو قوت پیدا شو چې د دوی مخه یې ونیوله او دوی ته یې ماته ورکړله. په 1815 کال کې چې کله د انګریزانو او د پښتنو اول جنگ وشو، نو دوی چې د ماته ولیدله، نو دوی وویرېدل چې داسې څوک نه و په هغه پرمختللي هېوادونو کې په هغې وخت کې چې موږ ته سترګې راښکاره کړي. نو دا څنګه وشول چې موږ ته یو داسې وړ ملت، هغه چې ډېر هغه د هغې موږ ته چې هغه نه ټکنالوژي لري نه داسې پرمختللي دي، هغې موږ ته یو شکست راکړ. نو په اروپا کې دننه هم په انګریزانو چې کم خوف جوړ کړی و، کومه دبدبه یې جوړه کړې وه، هغه هم هلته په کمېدو شوله. جرمن هم سترګې ښکاره کول ورته لګیا کړل، فرانسه هم سترګې ښکاره کول ورته لګیا کړل، او ورسره نوره چې کم روس ته هم معلومه شوله چې دغه خو دوی دومره زورور نه دي لکه څومره دوی مونږ شمارل. نو دوی دغه وایي چې که دغه قوت مونږ مات نه کړو یا په دوی کې دننه مونږ داسې هغه نه راولو، نو مونږ ته مشکله شوه، او دوی هغه کم روب دبدبه او غرور چې و هغه پښتنو ورمات کړي. په بر صغیر کې هم ګوره چې 1815 کې دوی ته ماته ورکړله شوله. نو تاسو که تاریخ ولولئ، په 1850 کې په بر صغیر کې دوی چې جنګ ازادي ورته یی هغه وشوله. نو دا افغانانو دغه لاره جوړه کړله چې د انګریز خلاف بغاوت کېدلی شي. که په اروپا کې هم وه
اروپا کې ګوره دغه نړیوال جنگونه چې شوي دي له دې وروسته انګریز خلاف خلکو ته سترګې ورښکاره کول لګیا کړي. نو د خبرې نه خو هلته هم خلک خبرېدل. تاسو وګورئ موږ ته جرمني سلا راغلې ده، موږ مشرانو سره به جرمني ټوپکو هغې چې ولیدل چې دغه خلک دي د جنګېدلی شي، هغو هم موږ ته بیا کومکونه رالګل. د فرانسې ټوپکونه هم موږ مشرانو سره اوس شته، د روسیې سلاوې هم شته دي، او بل موږ مشران هم هغې وخت کې دونه سیاسي وو چې کله به د انګریز سره د مرکې ته تلل نو یوه ته به د یو ټوپک ورکه، یو سلا به ورکړه چې ته د جرمن ولا واخله، ته د فرانسې ولا واخله، او ته روسیې واخله، چې دوی ته پاته ولګي چې موږ سره نوره هم کومکونه شته دي. نو دوی هغه موږ په پښتنو اصطلاح کې پور ورته یای یا بدل ورته یای، هغه هم په زړه کې و چې دا خو دوی موږ ته ماته راکړه. اینه وروسته دوی بیا یو کوشش وکړه 1891 کال زما خیال چې دوی بیا یو کوشش وکړه چې موږ سره په زور یو خبره بوزنی، نو هغه زور کې خو دوی ونه رسېدل. نو دوی یو سیاسي چل چې دوی ډیورنډ ورته ډیورنډ په ځان خپل دغه څوک چې د ډیورنډ نه سم نه اخلي، خو ډیورنډ خپل نوم مارټیمر ډیورنډ نوم یو د په فارسی ژبه او په دغه ژبه باندې ډیر زیات عبور حاصل وو، او دای داسې یو ډیر چالاکه او ډیر داسې شاطر غوندې انسان وو. نو د دلته اړیکې جوړې کړلې. خلک په دا کې امیر عبدالرحمن خان ملامتوي چې دای غو، خو تاسو خپل هم که فکر وکړئ یا د تاسو دغه سیاست چې کم دی دغه د خپل کلی نه راواخلئ او دا دغسې بیا تاسو په هغه باندې وازموینه یې وکئ په ګلوب باندې. نن سبا ګلوبل ویلج ورته ویل کېږي چې په کلي کې دننه چې یو خاندان یا یو فامیل یو دشمني وکړي، یو غریب فامیل یو غټ هغه سره دشمني وکړي، نو هغې باندې څومره غلط اثرات راځي. هغه په اقتصادي لیول باندې په اقتصادي ډول څومره هغه نغشي کم شاته پاتې شي. نو افغانستان د نړۍ تر ټولو غټ هیواد، د نړۍ تر ټولو غټ قوت سره 2 جنګونه وکړل په هغې وخت. نو تاسو خپل د نه فکر وکړئ چې امیر عبدالرحمن خان په دې بحث کې رول نه لره، بلکې سیاست و چې دغه حالت رامنځته دا سه حالت رامنځته شو. بیا هم نن که تاسو مونږ سیډنې وکړو یا مونږ وسپړو دغه شیونه وسپړو، سم په دې باندې مطالعه وکړو، موږ داسې یو صحیح ډاکومنټ یا صحیح سند نه لرو د ډیورنډ په اړه باندې چې ډیورنډ واقعي هم امضا شوی دی که نه. انګریز خو همیشه پروپاګانډا دوی چې دا د آرټ اف وار ده، دا د جنگونو یو هنر ده پروپاګانډا، او دوی په پروپاګانډا باندې هر څه کوي. نن هم چې د رسنۍ دي، نن هم چې د دوی شی کوي، دا دوی هر څه کړي دي پروپاګانډا په ترو باندې کړي دي. ډیر تشکر، ډیر مننه. په تاریخي بحث کې جناب خټک صاحب ما په د ډیورنډ خبرونه کې ډیر بحثونه پې کړي دي. نه په تاریخي لحاظ باندې دغسې یو سند شته چې دا د پروف کی دا دی وخی چې ډیورنډ یو رسمي کرښه ده، نه د ځمکې په سر باندې دا کرښه چې جوړیږي دغسې یو څه لیدل کېږي چې دا دی وخی چې دا یو طبیعي کرښه ده، او نه هم په حقوقي لحاظ باندې دغسې یو سند موجود ده چې دا دی وخی چې د افغانستان یو فرد او د افغانستان یو زمامدار دی د امیر عبدالرحمن خان رانیولې بیا اوس تر اشرف غني پورې دا له پاکستان سره منلي یا په هغه وخت کې د انګریز سره منلي چې دا رسمي کرښه ده، بلکې یو بفر سټیټ رامنځته شو، یو حایله برتانیا ارشیف ته وکتلی شي، په هغې کې هم داسې یو څه نشته، داسې یو سند نشته د دوی د رامخته کې، او دغسې یو څه نشته. ډېر ته مننه. ستاسو نظر غواړم خټک صاحب په یو بل بحث ته راواړوم. وروسته له دې نه چې 2000 لومړي کال کې نوی امریکایي نظم وروسته اعلان شو، د دغه نظم سردارانو امریکا متحده ایالاتو چې څه غوښتل په سیمه کې ترسره کړي، سیمې ته د څو مشخصو اهدافو لپاره افغانستان ته راغلل. درې مهم ټکي امنیت شورا ورسره ومنل چې له مخدره توکو سره مبارزه ده، بشري حقونو بحث ده او د ډیموکراسۍ بحث ده. تاسو به ځئ په افغانستان کې به دا پلي کوئ. دلته تروریزم ده، دلته طالبان دي، دلته القاعده ده، القاعده باید ماته شي. له 2000 لومړي کال نه وروسته چې کوم قضایاوې تاسې د کرښې هغې غاړې ته تعقیبولې، تاسو دې بحث کوم نظر باندې ګورئ؟ څه وشول؟ امریکا دلته راتګ په دې ځای کې کښېنستل، اول خو امریکا ته په دې چې د مونږ کم یا سب کانټیننټ ورته یایو په انګلیسي کې او په پښتو کې به ورته جنوبي ایشیا ورته یایو یا سویلي ایشیا ورته یایو. اول دلته د دې چې کم ځای و هغه پاکستان و، دلته دا ډایرکټ نه وای انوالو شوی، فزیکلی د دې وجود شتون نه و، خو پاکستان به دې ته هغه کارونه کول د روسیې خلاف په دې ته، ځکه چې هی وخت د نړۍ چې وه دغه په دوغه کې تقسیم وه، یوه بای پولر وه او یوه نن چې کومه ده هغه یونی پولر ده. یو وخت کې دې ته په مقابل کې روس و او نن دې ته په مقابل کې څوک نشته.
نو دا کولای شي چې هر ځای شي. نو روس په مقابل کې به پاکستان دې ته دلته دغه ټول کارونه کول. لکه تاسو وګورئ چې 1947 نه وروسته د آلته سیټو ورسره وکړه، سنټوی ورسره وکړله، بډبیرې بیس کمپ یې جوړ کړ، دوی فعال او د دې هکې وروسته لدې اوس دوی چې افغانستان ته راغلل دا دلته دوی یو خپل ځان ته برج جوړ کړ. خو وروسته القاعده کا وجود لري یا طالب دې پسې یا شاته دماغ چې یا شاته دې پسې چې کم برین وو هغه پاکستان وو. هغه برین چې کم وو چې دلته چا دا کارونه کول، دا دوی ته دا سیستم چا جوړ کړي، دا سیستماتیک کار دا کېدی دغه چې دا پاکستان وو. اوس دا بهانه وه یو دلته د راتګ لپاره چې دلته کې مونږ یو برج جوړ کړو، دې ځای نه مونږ هم روسیا په نښه کوو، ورسره چین په نښه کوو چې چین هم دوی ته مخته راځي او چین به د دوی په مقابل کې راځي. روس ته خو د ساړه جنگ د کولډ وار دور وکنه دا خو ختم شو، سوړ جنگ پای ته ورسېد، امریکایانو سوړ جنگ وګاټه، روسان مات شول، له منځه لاړل. وروسته له هغه نه بیا څه وشول؟ وروسته له هغه نه دوی اوس چې دلته راغلل، دوی په دې کې چې چین په شا کې چین چې د نړیوال غته اقتصاد مسته راغلی دا نړیوال غ باندې غ کوي اقتصادي غ کې دوی ته ډیر غټ ټینشن ورته جوړ شوی دا. هغه کې دوی دا وکړل چې دوی چې په د فاټا کې او په د گوادر ته د دوی رسولو لپاره دې ته لپاره مونږه داسې یو غ جوړه کو چې د دوی کمې پالیسۍ دي دغه مونږ وزنډو، د چینایانو پالیسۍ مونږ وزنډو. تاسو کو وګورئ گوادر ته د دوی رسیدل هم وزنډېدل او په هغه کې د نن دوی دغه طالبانایزیشن په فاټا کې او د القاعده او د ایکستریمیزم او د عملیات دا دوی باندې جوړ کړل چې چین دلته کې خپل سرمایه‌کاری سامان نشي کوله. خو په دا کې د نن هم دوی سره ځکه چې پاکستان یو کیپیټالیست هیواد دی او هغه د کیپیټالیزم سره میلاو دی، هغه د خپل چین چې دوی دوست ورته وایي په د نن دوی هغه سره سنسیر نه دی، دوی سره مغه نه دی، هغه هم نه غواړي چې چین دلته کې دغه شي. خو په چین باندې په خپل وطن کې د نن سرمایه‌داري کوي، نور غواړي خپل فائدہ اخلي، سرمایه‌داري ته پکای. نور پاکستان یو کیپیټالیست سټیټ ده، نو هغه کله هم نه غواړي چې یو کمونیست سټیټ په دغه د نن داسې فعال شي چې بیا هغه د سیستم اخر د لاسته ورشي. ځکه له کمونیزم سره خو دوی یو جګړه کړې ده او دوی کمونیزم سره جګړه کړې ده او دوی هم د چین سره په دا خبره کې د نن نه دي خلی په سرمایه‌داري په کوي چې چین دلته خپل سرمایه ولګي او دوی په دا یقین دي چې چین په آینده روانو سو کلونو کې دوی ورته چې د ببل اکانومي ده او د ببل اکانومي به یو وخت بلاست شي، دغه به یو دومبکای ده او دغه پاکستان لګور پورې د غشي د چین بل منځ ولاړ شي. دا او نړیوال هغه باندې د بحث مطرح ده. له 2000 لومړي کال نو وروسته بیا دلته له پښتنو سره څه وشول؟ پښتانه څه ډول استفاده شول؟ پاکستان څومره خپل د ستراتیژي عمق تعقیب کړ؟ ډیپ اف ستراتیژي څومره تعقیب کړ؟ ستراتیژیک ډیپث چې کوم دوی تعقیب کړ هغه دوی داسې وکړل چې تاسو وګورئ اف سی آر قانون مطالعه کوي پاک د نن د پاکستان آرمی لپاره هیڅ هم داسې ځای نه جوړیږي چې دوی پاکستان آرمی په فاټا کې د نن فاټا ته انتقال کړي، اردو د پاکستان فاټا ته انتقال کړي. خو مشرف د هی وخت نه فائدہ واخیستله چې هی وخت دوی وکتل چې د افغانستان ټول ادارې چې کمې دي هغه لمنځه ولاړلې بدبختانه. نو دوی وایي چې دغه یو وخت دی چې په دې وخت کې کومونګه خپل اردو انتقال کو غته فاټا ته، نو افغانستان لخوا موږ ته څوک مزاحمت نشي کوله. دې نه مخکې په یو شی رڼا واچومه چې اف سی آر قانون کې دغه وکړه چیرې د انګریز فوج یا د پاکستان فوج فاټا ته د ننوځي، نو افغانستان هم مکمل حق لري چې فاټا ته خپل اردو را دننه کړي. نو هغه نه دوی وایي چې اوس کو افغانستان اردو نه لري په 2001 کال کې او هیڅ داسې ادارې نه لري، افغانستان ادارې کمزوري دي. مونږ هم د دې گواهیو شاهدان یو چې افغانستان اردو نه لرله په هغې وخت کې. نو دوی دغه موقع نه استفاده وکړل او دوی اردو د نن کړله. چې اردو د نن کړله نو په هغې وخت کې هم چې کم ملکانان یا داسې غټ خلک چې د هغې وطن فیصلې به کولې، د قبایلو فیصلې به کولې، هغه کې چې کم خلک د دې اقدام خلاف د مشرف هغه له منځه یوړل او له منځه په څه طریقې یوړل په دا خبره باندې هم نن ټول خلک پوه دي چې یا به وویشتل وبل چې نامعلومو خلکو وویشتل او مونږ لګیا یو چې هغه خلک معلوم کو. نو په نامعلومو خلکو ووژل خو نامعلومو خلکو پسې شاته څوک ولاړو، دغه هم ښکاره خبره ده. وروسته له دې دوی د ځوان کول چې کم وو دا دوی په خپلو رسنیو کې چې کم تبلیغات کول یا په خپلو ورځپاڼو کې چې کم تبلیغات کول یا ورسره دوی په خپل نصاب کې چې کم شیونه ورته کړي وو، هغې هم دغه و چې خپل اردو سره یوه ړنده مینه یې جوړه کړې وه.
دوی په دغه نو خبر یو دروغ تاریخ ورته ښودل شوی دی، یو هغې باندې یو 80 کاله محنت شوی و، یو 80 کاله محنت په دغه خبره شوی چې مونږ ځوان کول مونږ څرنګه دې خبرې ته آماده کو چې پنجاب آرمي د پاکستان آرمي ده. حاصل نه دې ته پنجاب آرمي ویل کېږي، دې ته پاکستان ځکه چې پاکستان کې نن ډېر قومونه دي. خو دغه کې ټول لوړپوړي چې کم دي هغه پنجاب دي، او په دې کې نن 80% نه زیات نن د هم که څوک په دا شکل لري نن د لاړ شي دې کې 80% پنجاب آرمي ده. نن د نشان حیدر وګورئ دوی چې نشان حیدر څومره کسانو ته ملو، پاکې څومره پښتانه دي او پاکې څومره سیندیان دي یا کې څومره بلوچستان دي او کې څومره پنجابیان دي. دا نشان حیدر څنګه؟ نشان حیدر د دوی چې تر ټولو هغه غټ ملټري ایوارډ ده په جرأت او په بهادرۍ یا په شجاعت باندې چې ورکول کېږي. نو هغه کې څومره دوی هغه پښتنو ته ورکړي دي، ولې پښتانه نه دي جنګېدلي؟ هغه هم د دوی په ملټري کې وو یا دوی په اردو کې وو جنګېدلي، خو ټول پنجابیانو ته کرنل شیر خان ته ورکړی شوی، هغه دوی په غور کړی ده چې هند ورته ویلي که تاسو د جرأت نه منئ نو موږ دوی ته خپل دغه جرأت غټ یوازې کرنل شیر خان دغه حیدر یوازې کرنل شیر خان چې هغه د هند دوی ته ډاکومنټ راغلی و چې هند دوی ته لیټر رالیږي او څومره پنجابیانو اخیستی دا نور ټول چې دي هغه اتک چې دي هغه پنجابیان دي او ټوټل 10 ته ورکړی شوی د ماخیا او 10 کې یو چې د یا ګلګتای دی یو د ګلګت دی. نو خبره خیر بل اړخته لاړه. زه په دغه رڼا واچوم چې دوی نو وروسته چې هغه ځینې ملکانان دوی هغه شخصي ګټو لپاره دوی ته شرغلاست وویل، په دوی ګلپشۍ وکړلې چې دا د پاکستان آرمي ده او دا زموږ د ژغورنې لپاره راغلی ده، دا به مونږ ژغوري، که دلته ای طرف نه امریکا راتله، کله افغانستان لخوا په مونږ افغانستان راتلی، کله افغانستان لخوا په مونږ باندې هند راتلی، نو مونږ به دغه ژغوري له دغو خلکو نه. نو دوی شرغلاست ورته وویل. که نوي تاریخ ګواه دی چې د افغانستان لخوا که په 1901 یا 1965 کې چې هند په پاکستان دوی وایي چې هند په مونږه حمله وکړلې، نو دی وخت کې هم سردار داود په وخت کې چا په پاکستان باندې د افغانستان لخوا برید نه وکړ، یا بنگلاديش چې جدا کېدل پاکستان نه ډېر بد حالت یا کې نو دی لخوا برید نه پوښ برید په ونه شو. خو دوی دا خبره وکړه چې مونږ ته د افغانستان لخوا خطر دی. نو خو بیا هم چې دوی کومه یو خبره جوړه کړې و، یو بهانه دي زی لپاره، دوی وایي چې مونږ به دغه خلک ژغورو، مونږ به دا سرحد ژغورو. دروغجنه یو څه جوړ کړو، یو دروغجنه هغه چې مونږ به دغه وطن ژغورو له اغیارو څخه. نو له اغیارو څخه خو معلومه ده چې نه وژغورل شوه. ډرون نن هم کېږي، په ډرون باندې څوک ورنه راغل، خو دغې ځایي خلک یې بې ځایه کړل، هغه له وطنه راوباسل، هغه یې مړه کړل. هغه کاروبارونه هغه ډیر ښه کاروبارونه، میرانشاه بازار، میرعلی بازار، باجوړ خار بازار، مومند او د لنډی کوتل او د باړې بازار د مونږ په خپل لیدلې دي او د ټول نړۍ ته معلومه ده چې دغه څنګه بازارونه په دا کې به روزانه څومره تجارت کېده. هغه بازارونه لمنځه ولاړل، په دا کې ډېرې میاندې بورې شوې، ډېرې ښځې کونډې شوې، ډېر خلکو نن هم ورک دي چې چیرې دي هغه په څه وجه لاړل، ولې مړه شولو، ولې بې عزته شولو، ولې بې ناموسه شولو، ولې دغسې کارونه راسره شو، هغه وجه هم نه ده ورته معلومه. دا څنګه دې لپاره چې نړۍ ته دغه ښودل چې مونږ هم له دې ټیرریزم غیو، د دې دهشتګردۍ نشانه یو، او په دغه وجه یې ډالر اخیستل، په دغه وجه یې پیسې اخیستلې. دغسې یو څه شته څومره پښتانه یې ووژل، څومره خلک بې ځایه شول، څومره دوی چې کم ورته ویل کېږي چې څوک وایي چې 2000 ووژل شول او چې کم یا 8000، خو د دې نه ډېر زیات وژل شوي دي. ډېر خلک له ډاره خپل حال ویلی نه شي. داسې کورنۍ شته دي چې هغې د یوې کورنۍ د 10 نه زیات ځوانان وژل شوي دي. په وزیرو کې که تاسو د وزیرو کې غټې مکملې قبیلې دي چې قبیلې اوس دغسې دي چې ځوانان یې یو څو ځوانان یې پاتې شوي دي، مکملې قبیلې یې وژلې دي. او ډېر څوک به اوس دغې ته اوور ایگزیجریشن یایي، خو د ننه خو دوی میډیا پرېښودلې نه ده چې میډیا د ننه ورشي هغه شی معلوم کړي. میډیا باندې مکمله پابندي ده چې لاړه شي. مونږ ګورو دوی وایي چې په فلسطین کې ظلم وشو، په نورو ځایونو کې ظلم وشو، په کشمیر کې ظلم کېږي، هلته خو میډیا ازاده ده، میډیا تللی شي، غزا ته میډیا رسېدلی شي. نوره پرېږده چې چین میامر ته هم میډیا ورسېدله، چې میامر دی چې هلته د چین ډېر زیات کنټرول دی، هلته هم میډیا ورسېدله، فلسطین ته میډیا ورسېدله، خو وزیرستان ته یا قبایلو ته میډیا نشي تللی. صحیح. دا خو دوی مستقیما راغلل. او دې نه وروسته چې کله دغه حالات په قبایلو خبره ما وکړله، وروسته په دې کوزه پښتونخوا چې کومه سیټل علاقه دوی ورته یایي،
په سیټل علاقې باندې د ډېر زیات غلط اثر پرېوتی. هلته کې هم اغواکارۍ لګیا شولې، هلته کې د طالبانو په نوم باندې هغه خلکو ته کاغذ راتل چې ماته دونه پیسې راوله تجارانو ته غټو غټو خلکو ته که نه وي دا دغه د کفن شو او دغه د 1500 روپۍ شو په دا قبر درته وکنه. غټ غټ تجاران به له نډاره به پیسې ورکولې ځکه چې وشول دغسې چې په دریم وار به که چا پیسې ور نه کړلې نو هغه به له منځه ولاړل، هغه به نه و بیا په دغه نړۍ کې. خپل منځو کې هم سره واچول د خلک او دغه خلک وزیر مسعود یې خپل منځو کې سره واچول چې د وزیرستان اتفاق چې هغه انګریز هم نه کوي ماته، انګریز ته هم ماته ورکړله. نو دوی ویل دوی د دې نه ډېره غټه استفاده چې وزیرستانیان یې په خپله کې سره واچول، وزیر مسعود یې اول سره وجنګول، بیا یې طالب او هغه قوم یې په خپله کې سره وجنګوي. بیا به داسې و چې د کور یو غړی به یې وایي چې دغه طالب د یو کس په بل وواژه، خو به چې دا طالب وواژه نو ده به ورته ووایي چې دا طالب خو د ستا د کور وله، نو دغه به په کورنۍ کور بدۍ هم سره جوړې کړلې. نو دغسې د ټول خلک په خپله جنجال اخته کړل، دی نه دوی دغه فایده واخیستله. نو دښمنۍ زیاته شلې، قبایلو کې خو سلا آزاده ده، دغه دوی ته FCR دغه حق ورکړی ده چې دوی سلا ځان سره بازار ته هم وړلی شي او دوی ګرځولی شي ځان سره، سلا ساتلی شي. نو دا سلا و دوی وویل چې دغې سلا نه موږ ته خطر دی، چون حالانکه دوی راغلي دې لپاره و چې موږ به تاسو له زبان دې ژغورو. نو له زبان دې ژغورنې لپاره خو سرحدي علاقې باندې خو دولت ته پکار دي چې د سرحدي علاقو خلکو ته هم سلا ورکړي چې له زبان دې موږ وژغوري. خو دوی څه وکړه چې هغه خلک یې غیر مسلح کړل. دوی کې دوی هدف دغه و که بله ورځ مونږ دوی له وطن وباسو، دوی که داسې چیرې پاڅون کوي چې دوی غیر مسلح وي. نن ستاسو وګورئ ټول قبایل غیر مسلح دي، دوی نه یې سلاوي یوړلې او دوی غیر مسلح کړل. چې کله دوی غیر مسلح کړل په دا کې مشرف ډېر کار وکړي، وروسته بیا راحیل شریف ډېر غټ کار وکړي. دوی غیر مسلح کړل، سرچ اپریشنونه ورکړل، په کورونو د زوره وردننه وتل، سلاوی پسې ماشینونه یوړل، کچا پټې کړې وې هغه هم بیرته راوباسلې، غیر مسلح کړل. نو وروسته یې وایي چې مونږ ضرب غضب کوو او هغه کوو. نو په ورځو کې دا خلک وباسل، چا مالونه پاتې شول، چا هلته سره پاتې شول، د چا نغدې پاتې شولې، هم دغسې پاتې شول. هغه دغې خلکو ته په لاس ورغی لکه چې چور یې وکړي. دغه په یو نظامي انداز یو چور وشو چې دولت چور وکړل، دولت خپل خلک چور کړل. که وروستی بحث وکړو څه وکړو، پښتانه څنګه په دغه فورم کې ځان نور هم ځایولی شي، دا فورم څنګه نور هم غښتلی کېدلی شي، اخواته پښتانه باید څه وکړي، منظور چې دې خواته پښتانه دي پیغام څه ده ورته؟ دغې خبرې ته ویلي وي چې زه به پښتنو ته چیغه کوم، او دا خبره هم اوس چیغه شوله او دا باید دغسې پسې چیغه شي، دې ته دوام ورکړلی شي او بل خلک د خپلو حقوقو نه خبر کړلی شي. موږ پښتانه بدبختانه په یو ریاست کې وخت تېروو، خو مونږ حالت خپلو حقوقو نه خبر نه و چې مونږ حقوق څه شی دي. مونږ باندې د غدارۍ ټپه په څه وخت کې لګېدلی شي، مونږ څه وخت ملحد کېدلی شو چې دوی مونږ ته وایي چې ته ملحد شوې، ته کافر شوې. مونږ د دې نه خبر نه یو. باید اول مونږ چې د کم پښتون تحفظ مومنټ دی چې دغه په خلکو کې اویرنس راولي، دوی د خپلو حقوقو نه خبر کړي چې میډیا تاسو حق دی چې تاسو ته رسنۍ در ورسېږي، تاسو خبره ستاسو आवाज ورسوي، تاسو دغه حق دی چې تاسو ته ریاست حفاظت درکړي. د ریاست اوله ذمهواري دغه ده چې خپلو وګړو ته حفاظت ورکړي، د ژوند ژغورنې هغه ورکړي. نو دوی خو ریاست په بدل کې وژني، ژغورنه خو یې نه کوي، وژني یې. دغه څومره لر او بر یو شي څومره ضروري بن لر او بر ته دغه چیغه چې کومه ده دغه باید بر یې هم پسې بدرګه کړي. همدغه چیغه مونږ سره وخت کې دغسې شوي دي چې مونږ دښمن یو ځایه پرې زغلولی ده، خو مکمل مې نه ده زغلولی. په ډېرو ځایونو کې ټل دوابې کې مې وزغلوه، خو تر هغه خیره پورې مې ونغه که مونږ یې به داسې کړو چې په دا پرېږده زړه مې په خوښ شي. نه، دې ور باید مونږ ته پکار دي چې هغه تېرو غلطیو نه مونږ غلطۍ کېږي، خو نه چې یوه غلطي مونږ بیا تکراره نه کړو. اوس چې هلته غږ پورته شوی ده، د دې بر پښتنو ته هم پکار ده چې دغه چیغه پسې بدرګه کړي. که هلته دوی ته څه مشکل جوړېږي، په فاټا کې دوی ته څه مشکل جوړېږي، چې دلته په خوست، پکتیا، په پکتیکا، په کونړ او جلال آباد، په دغې ځایونو کې دا ولسونه هم بیداره شوي وي، دا ټول ولسونه بیداره وي. لکه منظور احمد پښتین کومه خبره کړې ده چې زه به خوست کې چې کم وزیرستانیان دي دو پسې به زه راځمه، نو دلته کې چې کم دي ته شرغلاست وکړلی شي، ځکه چې هغه بیا هم د وزیرستان مځکه ټول مانم چې دغه ټوله مځکه یوه خاوره ده، خو کور بیا هم په یوه خاوره کې کور خپل کور وي. نو چې کومه چاردیواري مونږ ده، دوی بیا دلته چې راغلي دي دوی په زوره راایستل شوي دي، او دوی به خپله خاوره چې کومه دا به بیا هم په زوره نیسي، هغه به هلته به دوی ورځي.
نو خوست ولسونو ته هم دغه یایم چې دوی بیداری ښکاره کړي، دوی منظور احمد پښتین ته دروند شه راغلاست وکړي، پښتاني شه راغلاست ورته وکړي او سم یې ولمانځي او دغه خلکو ته چې کومه مینه ورکړې دغه به هم دوی ځان سره وزیرستان ته یوسي، دغه خلک بیرته سي، دغه به ښه خبره وي، ځکه چې دوی ته اوس حالت دلته کاروباري هم راغه نشته، د دوی حالت خپل پیړۍ پیړۍ ژوندونونه کړي دي په وزیرستان کې، هغې نه دوی راوباسلي شوي دي، دوی بیرته هغلته لاړ شي، هغلته غشي او دغه چیغه بدرګه کړي ورسره. ډېره مننه خټک صاحب، وخت مو خلاص شو، کور دې ودان، ښه مجلس هم وکړ، تاسو سلامت اوسئ. ډېر تشکر چې سټوډیو ته راغلئ او بحث وکړئ. خیر اوسئ، سلامت اوسئ. قدرمنو اورېدونکو ستاسو نه ملتیا مننه کوو. خپرونه مو پای ته ورسېدله، تر بیا مو عمل شي.